أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون مخیاتونو کی تذکرہ دو آغا خزوہ چاغي تانی لګولې په زلیخه باندې ولې زلیخه په بارکه سبازي خبري اغي ته رسیدلوي دای په وجه باندې اغي څه خبرې کولې دا خبره ډنډوره شوه خبره دې ته هم راورسېده چې داسې خبرې کولې کیږي په دې ښار کې دی ولا دعوت ورکو راجمع کړي یو مجلس ولا جوړ کو او پای کې کینولې داسې ځای چې پای کې خوراک برازي پل فروټ برازي او غبا په چوړکې باندې کټ کولې کیږي خوړې کیږي وا ټولو پل فروټ راغستې دي چوړکې راغستې دي لګیاري پلپوټ کټکئی پدې کې زلیخی یوسف علیہ السلام ته आवाज وکړو چې بهر ته راوځه دلته د اخزي چې ناسي وي ویزه تراشه چل کله چې خزو هغه ولیدو نو دهغه حسن ته هریانا کپکشوي او خپل لاسونه زخمیان کړو دخلین هم دا خبر او خطا چې حاشا لله یعنی سبحان الله ما هذا بشر دا خو انسان نه دی ان هذا الا ملک کریم دا هو ملک دی عزتمن یا خدا خبره په دی وجه کوله چې خېستو یا په دی وجه کوله چې د کور مالک یو هغه د غلام نه مطالبه کوي او ته بیا هم دا مطالبه نصر کوي نو دا خو د ملائکو صفت دی چې هغه معصوم دي دا غینه ګناه نه کیږي نو د هم داسې سړی دی چې د ملائکو د صفاتو په شانتي صفتی دی ویدغه شی قالت فذلكن الذي لمتنني فيه چې تاسو په زمو ملامت کولم هغه دغه خبر ورو نو ورپسې خبره کوي چې او دا تاسو چې سوای نو ما د دنه مطالبه کړله غوښتنه می کړله د دنه د نفس نو د خزان بچ ساتل خدا خبر و تکوم وسنا کده دا سکارونه کې نو جیل ته وی واچوم زما خبره نه مني زه د کور مالک زما خبره نه مني نو جیل ته به واچول شي هغه نور خزو ته نو څه کار دی ته غلامې ته خادمې هغه خوستا مالک دا چې هغه سوي نو کو کنه یو وتم وي بل وتم وي
شور دی غوغا ده که نه کېږي نو دغه جیل دی. یوسف علیہ السلام وی رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه، جیل می خوښ دی، د دې ګناهونو نه د دې جرمونو نه جیل می خوښ دی. دا خلق و د ما رابلي، دا ښځې و ته ما رابلي. الله نه سوال پکار دی، الله رب العزت حفاظت کوونکی دی. وی لا حول ولا قوة الا بالله، دا خود الله اختیار دی، دا الله طاقت دی، قدرت دی. لا حول ولا قوة، د ګناه نه بچ کېدل یا د نیکی باندې راتلل، د نیکی طاقت، نیکی باندې عمل کول، د ګناه نه بچ کېدل، دا د الله په توفیق سره کېږي. نیا الله که ته ما بچ نه کې د دې دا چلول زمانه وانړی نو زه به ورته ورمایل شم، ورکوږ به شم او بیا به جاهلانو کې شمار شم. الله دعا قبول کړه. د خلکو د دغې زنانو کېدونه، چلونه، مکرونه هغې ته واړول. د خلکو په ذهن کې دا خبره راغله چې د جیل ته اچول غواړي، جیل ته واچو. نو جیل ته یوازې په دغه زمانه کې، په دغه دور کې، په دغه ورځو کې یو قصه بله شي وه، نو د هغې د وجې نه 2 تنه نور په دغه وخت کې په جیل ته ورننوتل. جیل ته چې سړی کله لاړ شي نو جیل کې مختلفې قصې، مختلف حالات دي. د چا دپاره جیل چې دی نو هغه خارې ناپورسان دی، د چا دپاره محل عبرت دی، د چا دپاره د سزا ځای دی. مختلف قسم خلک دي، د هغې دپاره دا مختلف ځایونه دي، دا مختلف خبري. او بعضې خلک د هغې دپاره چې نور هیڅ نه وي، سنت یوسفی دی، د یوسف علیہ السلام سنت دی چې هغه بې قصوره، بې جرمه جیل ته اچولی شوی دی او جیل کې پروت دی. خالي ناپرسان دی، څوک تپوس نه کوي، څوک تپوس نشتی. هلکه دا سړی ولې جیل ته راغلی دی، د ده جرم څه دی، تپوس نه کوي. اوس هم دغه حال دی، بعض ځایونو کې داسې په جیل کې به سړی پروت دی، تپوس یې وکړي ته په څه کې راغلی، هلته کې زمونږ مخکې وو تنو نو هغه غاړې ته اره ده او رنده ده او تخز ده او دا سیزونه سولی سټکې دا سیزونه ورسره دي، روان دی په لاره باندې، په دې کې پولیسو راولي، هغه دې سره بوځي، دې سره بوځي، پسه کې ویده په 20 کې بوځي. هغه چې کله لاړو تپوس ته څنګه راغلی، ته پسې کې راغلی، ته پسې کې راغلی، سل راغلی. هغې زه په 20 کې راغلی وم، هغې د 20 څه کاري نو څه وخت وشوې، موږ ته هغه کار ښیي که نه ښیي، زه خو 20 راوستلی یم. دا بعضې قیسې دي دا په 20 کې راغلی، نو خامخا د ده نه څه واخله نو پرېږده بیا دغه قیسو دپاره یي. نو څه د یو څه دپاره یي، څه د بل څه دپاره، مختلف قیسې جیلونو کې. نو هغه 2 کسان هغه هم جیل ته ور داخل شو. نو جیل ته چې کله سړی لاړ شي نو د چا دپاره محل عبرت هم دی. سړی چې کله جیل ته لاړ د دنیا د کارونو نه دی قلار شو، اوس ځان له یو کار جوړول غواړي. نو هلته کې ده ته موقع هم میلاویږي، د ډېرو څیزونو موقع میلاویږي. نو دی پکې یو خو بعضې قیدونه خو داسې چې هغې کې بیا سړی هېڅ نشي کولی، لاسونه تړلی شوي، سترګې تړلی شوي، نو بیا پکې هېڅ نه کېږي. لیکن کله چې بعضې جیلونه داسې چې هغې کې بس صرف جیل دی نو دی پکې ځان نه دننه ناست دی،
او دی پکې ځان له قرآن ویلی شي، قرآن پکې یادولی شي. ډېرو خلکو په جیل کې قرآن یاد کو، ډېر خلک پکې داسي هغې ته پکې هلته کې یو عالم پکې میلاو شي، مولا پکې میلاو شي او هغه ورته سبقونه شروع کړي. چا قرآن نه ویلی قرآن ورته ووایي، چا څوک کتابونه وایي کتابونه ورته ووایي، څوک څه کوي بسې پکې ډېر کارونه پکې خلک وکړي. لیکن بعضې خلک هغه بهر د کارونو نه ستړي، نو کله چې جیل ته راغی نو دی د دمه کېدو ځای ته راغی، نو دی بیا نو څه کوي اودی، شپه او ورځ اودی. نو هلته کې هغه کسانو ودو نو را پاسېدل نو خوب یې لیدلی نو چاته ووایو نو دغه سړی ښه ښکارېدو، د شکل نه باندې سړی ښه ښکاري، دا ښه سړی دی. یوسف علیه السلام د شکل نه هم ښه ښکاري چې ښه سړی دی. حسن و جمال هغه جدا خبره ده. بعضې خلک خبره کوي نو بعضې سړی د شکل نه ښه ښکاري، خلک وایي هندو به مسلمانېږي، بعضې خلک وایي داسې وي، او بعضې خلک حقیقت کې داسې وي چې هغه څنګه په ظاهر کې دی نو داسې په زړه کې هم دی. ته محسنینو کې موږ ته ښکارې، نو موږ ته د دې خوب تعبیر ووایه. یوسف علیه السلام ته د خوب تعبیر وایي، نو ته وایاست کېنئ خبره کوو که نه، هسې لا وخت شته، غرمې ډوډۍ به راځي او تاسو له به ډوډۍ درکولی کېږي. د هغې نه مخکې ما به تاسو ته د دې خوب تعبیر ویلی. یا دا ده چې ما به تاسو ته دا تاسو چې کوم رزق درکولی کېږي نو د هغې رزق په باره کې به زه تاسو ته ووایم چې تاسو له به کم رزق نن به تاسو څه خورئ، دا به تاسو ته ووایم. دا ماله زما رب دا علم را کړلی، ما ته زما رب دا ښودلي. نو خبر را اوس واورئ، زه په کم دین یم، څه کول پکار دي، دنیا کې موږ څه دپاره راغلي یو، نو د هغې تذکره ورته کوي. توحید دی، د الله بندګي ده، د الله عبادت دی، د پیغمبر په طریقه باندې ژوند تېرول دي. دنیا کې مقصد دغه دی، موږ هغه شاته غورځول دی، او کوم چې غیر مقصدي خبرې دي هغه یې را مخکې کړلي. څه جوړول غواړي، کور جوړول غواړي، بنګله جوړول غواړي، جیدات جوړول غواړي، پټي دي او کټي دي، عہدې حاصلول غواړي، ډګرۍ کول غواړي. دا ټولې قصې چې څومره چې دي دا غیر مقصدي دي. غیر مقصودي څیزونه دي، هغه موږ راغستې دي. دنیا خلک څه دپاره ګټي، ضرورت دپاره. دنیا خلک ګټي دې دپاره چې لوګوټې په آرام شي. سړي سره مال دولت یې لوګوټې سړی په آرام شي. دلته کې داسې لګیا دی اړم دی جو راکني، لګیا دی جو کشي وهي څومره پورې به وهي، جو آخر جو راشي پسې راشي جو ساتي واخلي، خبره خلاص شي. هغه پیسې چې تا ګټلي نو هغې باندې څه فایده خو واخله که نه. نو هغه وایي نه دا مې سختې له ایښودې دي. سړی کور کې غم شوی دی، مور ده یا نیا ده مړه ده، شونډۍ به مخکې بلولې، رڼا به کوله په هغې باندې، شپه ده تیاره ده. چا ورته وی هلکه هغه شونډۍ راواخله که نه، وی خو موږ سختې له ایښودې ده، دې نه به نوره سخته راځي. کور کې غم شوی دی، نیا مړه ده او دی به څه کوي، شونډۍ هغې غم دغه سختې له ایښودې ده، د دې نه ما خواته نوره سخته راځي. هغه عمر دقسې تېر شو، لنډ تنګ، په تکلیف کې په سختو کې په هغې کې تېر شي. هغه کم چې ده بورۍ وخي هغه به د باندې را نه شي. پیسې ګټي سړی د څه دپاره، سړی بالکل په آرام شي، نو دی په آرام نه شي. مرګه پورې دی لګیا دی، دغه پیسې ګټه دی، مشین دی د پیسو ګټلو. آخر جو وران شي، جو گزاري کی کندې ته گزار کړي، دغه مشین دی. نو
ودخل معه السجن فتيان داخل شو د سرا جیل ته دو کسان دي، دو ځوانان دي، دو خادمان دي. فتیتون خادم چی ناغه وی ځوان پکاري، ولی ځوان کار کولی شي. نو بوډا چې ته خادم کېږي اجازه پې راکاږي نو هم ستا خدمت وکړو. خدمت دپاره ځوان پکار دی. نو دخل معه السجن فتیان داخل شو د سره په دغه وخت کې، په دغه زمانه کې دو ځوانان، دو نوکران، دو خادمان. قال احدهما نو دی چې ته خوب کړلی نو خوب یې لیدلی نو احدهما قال احدهما نو ویو د دې دواړو نه انی ارانی اعصر خمرا یقینا زه انم خپل ځان لره چې نه جوړوم شراب نه جوړوم. سره شراب څوک نشي نه جوړولی، خو دا خبره چل کې شراب نه جوړېږي. خلک انګور را واخلي، کور را واخلي، هغه په شکې واچي، هغه نه چوړوي، هغې نه وروسته د شراب جوړېږي. دا ویلی کېږي دغسې ډېرې خبرې داسې دي چې هغه حقیقت نه وي، هغې ته مجاز وي. خلک وایي وله بهیږي، ناوګۍ بهیږي، ټوټۍ بهیږي. هغې دا شونه بهېدو شیزونه خو نه دي، اوبه پکې بهیږي، دې ته مجاز وایي. خلک پرې پوهېږي، داسې خبره نه ده. د عام طور باندې خلکو کې دغسې ویلی کېږي. سړی ځي یو ځای ته ځي، ورسي چېرته ځي؟ وایي زه خو مټې ته ځم. هلته یې ګاډي کې ناست وایي لکه مټه را ورسېده، که مټه را رسېدلی که تو ته رسېدلی، دا خو یې دي نو بعضې خبرې کېږي داسې، دې ته مجاز وایي. انی ارانی اعصر خمرا یقینا انم زه خپل ځان لره چې نه جوړوم شراب، شربتونه جوړوم، بس شراب جوړوم. نو شراب جوړی، نو شراب هغه دور و، هغه جایز و. دې دور کې ناجایز دي. شرابو ته چې څوک جایز وایي نو دی پې کافر کېږي. هو د شرابو نه علاوه نور څیزونه دي، نورې نشي دي، هغې ته که څوک جایز ووایي نو هغې باندې کافر کېږي نه. څوک نسوار دي هم نشه ده، ورپسې سګرټ دي جو هم نشه ده، که ورپسې افیم دي جو هم نشه ده، که ورپسې چرس دی جو هم نشه ده، مدک دی جو هم نشه ده، بنگ دی جو هم نشه ده، او اخواته پکې هیروین دی او آیس دی او ټرې مری دی او دا نور شي، دا ټول څه چې دي نو دا ټولې نشي دي. نو کم چې د شراب دی خالص شراب حرام دی په نص قطعي سره، هغې ته که چا جایز ووایي کافر کېږي. دا نور څیزونه دي که دې ته څوک جایز ووایي نو کافر کېږي نه. او نو بېدینه دی، نو بېدیني خو دا نشه ډېر خراب شی دی. که څوک دا وایي چې جنت کې به نشه وي، شراب به نو جنت هغه په دې باندې مه قیاس کوه، دنیا په دې باندې. دنیا دا نشه ده، سړی بې خوده کوي، سړی نور کارونه بیا کوي، عقل په دې کې خرابېږي. وي بیا په دې کې سړی د خپل معمولاتو نه اوځي. زه خو دا خبره هم کوم چې نشه نه ده، لیکن د نشې حد ته رسولې نه دي پکار. چې هو جایز شی دی، هغې خو څه خبر نشتی، لیکن دا د نشې حد ته چې ته څه چلو کې روان یم هلکه څه ته ودرېږه چلې ولې سر مې دړی چې اوس کوچته چای مې نه دی څکلی په سر مې دړلی. او دې حد ته شراب دې حد ته چای مه رسوه. वो जो उसका निश्ती اصل نو چې دغه شی دغه چی دغه حال له چې دا د نشهت ته ورسی سړی د معمولاتو نوزي.
مخکې بھائی عبدالوهاب سے رحمت الله علیه هغه چی باندې پابندي ولګوله وی چې بنس کې پښتنو ار سپری خودو بیا دا پښتانه دي ورکوي دا چې بیا شروع کو نقل اړیږي دي ولی هغه معمولات خرابيږي و د دین کار سره نه کوي مونږ نه کوي بیا د سود بیان نه کوي دعوت بیان نه کوي نو دا زوج ورکوي دا شی د نصیحت رسول نه دی پکار دا زمونږ خلکو نصیحت رسول له اګه سکه زمو چې دغه کوم اګه بیان کیږي زه نه پويګم وای نو پاغي به نه پويږي ولی نه پويږي نصیحت خبر رسول الله نصیحت چې د نصیحت رسول نه دی پکار او دین اخوا نسوار دی او کاغه سیګریټ دی او کاغه پان دی او کاغه نور سيزونه دي ارس چي دي نصیحت رسول نه دی پکار نو باز خلک هغه داوي نشخر سول وې دا خو زمونږ د بدن یو حصہ دا یو جز ده نو چې جز ده نو چل وکي چې دا د بدن یو جز ده یو حصہ دا نو دا پکار دی چې دلته دکانونه دي کنه پای کې د نشخر سی باز زیرو کې په دې باندې سخت پابندي ده مخکې دور کې په دې باندې زموږ په سواد کې پابندي و چې کله وړو کې د وړو کې په لاس باندې سیګریټ نسوار وغیرہ د خرڅول د اغستل د جرم ولې دا خو ته د وړو کې دعوت ورکې دا وړو کې سبب په دې باندې اخته کیږي نو دې نه قلاریدل پکار وړو کې باندې دا قسم مکو وړو کې دا هغه ورسره ما یو سیګریټ راوړه سیګریټ چې دې راوړي یو پیر راوړ بل پیر راوړ دې په خپل پیخته کیږي دغه سي نسوار دي دغه سي نور سي دونه دي دا بازي کارونه داسي یو سړی کوي د عادت جوړ شه ده نو کې نو بیا په پټه کوا بیا د خاص کر د خصوصي د خپل بچونه په پټه باندې چې هغه دی ویني ولې تا ته په عادت شوه ستاسو مجبوری دا وسنی شي کې نقل نشي قلارې ده نو چې نشي قلارې ده نو د خلکو په مخ کې مکو دي په عادت شي دی په عادت کیږي بیا نو سوي انی ارانی اعصر خمرا یقینا زین ما خپل ځان لرا چې نه چوړو ما شراب نه چوړو ما شراب جوړو ما نو شراب یو خو شراب حرام دي داغه په باره کې خو اسلامی ملکی پاغه کې خود د دکان داغه پرمټ دغه ناجایز ده او کیږي نه دا نور نشي چي دي نو دا هم د سړي معمولات خرابې ښه نو سره بس کی کاغار سو کی چي کوي چې مولي شي وی کوي نو جایز وي مولي شي پان خوري سیګریټس کی نو دا بخکاری نه نشه هر قسم چي دا چې کاغذ نشه حتی ورسید کوم مولي شي وی کوي مفتی شي وی کوي نو بد کوي دې حتی رسول نه دی پکار نو سوي التکی بعضی خلک وي نشه نو دا نشه چې نشه باندې اختشوي د ټول معمولات د ژوند معمولات به خراب شي دیو جنا شراب هغه خالص حرام دي دا غینه دغه په کته چي دي نو هغه بدن ته نقصان ور کوي ها دا شي نه چي دا نقصان ور کوي د جنت هغه چي نو ابل شانی نقصان نه ور کوي هغه قران کریم کې الله ویلي پاغي کې الټه نه ورځي سړی لا دلته دا چاچی نسوار نه وي خودي هغه نسوار ورکه خله کې وته کې الټه ورځي کنه ورځي هغه باندې سر په ګرځي کې نه ګرځي بیا په هوا باندې رواني هغه پس موږ باندې نه ا دې موږ بیا چوت رواني نه بازي کسی به دخل کو شي دي ورانه صحیح به ودا کټ خو روان دي کټ نوله کټ روان دي ولی دا شي نشه کړل معمولات خرابيږي اسی مولي سے خبره مې وکړه خبر راته یاد یو سړیو
نو خلکو امام کړو نه څه علم یې کړو نه څه دغه کړو خلکو امام کړو دا زموږ امام دی ولې نو هلته کې ته ته مېلمه راغلی ته پوښتې مولي صاحب ستا خو دا پنسه څښا ده هغوی داسې دغه کې غورځېدلی وملو هغوی ولې غورځېدلی چلو وی هسې سل ګوډې غونډه کې نشه مې کړولو وی ښه ته نشه هم کې وی نه نه نشه خو نه کوم عادت نه یم خو هسې کله کله چې ته دا وبېلم جو بیا کوم نو بیا وکړم سره خفه یي نو وی ښه نو ته جواري هم کې وی نه نه داسې عادت مې نه دی خو داسې نو کله جواری ده نو هغه خلکو ته وی نو تاسو داسې سړی امام کوئ چې هغه هم جوارګر دی او هم نشهیز دی هغه وی دا موږ ځکه امام کړلی چې دی مخې ته نو زموږ په مخ کې او چې شاته ولاړ نو بیا زموږ پیزار پټوي نو که نه پیزار پټوي نو دی موږ ځکه امام کړلی نو امام زموږ د امام دا حالي فقال احدهما نبي یو تند دوارنا انی ارانی عاصر خمرا یقینا زینم زان لره چې نه جوړو مشراب وقال اخر بل پکې انی ارانی یقینا زینم خپل ځان لره احمل فوق راسي خبزا چې جوړو چې اوچتو ما په خپل سر لپاسه ډوړی په سر لپاسه خودي دا وړما او تاکل الطير منه خوري مارغان داغینا مرغان نازی او پاغي باندې توکیږي او کینی او خوري دا یو چې ونو یو ساقیو او یو خبازو یو د ډوډۍ نوکرو او نامبایی وته وي او کسو وته وي کوک وته وي او دا بل چې ونو دا د اوبو انتظام بدکاو د شرابو انتظام بدکاو نو دا پته راغلی ولی باچا لچتا زهر ورکړی شي دي هغه ښکار شي وی دي باچا هغه مخکې حکم کړی دا تحقیق وکړي دا کسانې جیل ته واچول تحقیق کول کیږي چې زهر پس کی دي خبره ښکار شو نو کم چې دا خوراک والا دی نو د په وجه باندې خبر ورانه شي دا نو دې دغه کسب کو ابل چې ناغه اب آزاد شيخي خبر رسول راځي انی ارانی احمل فوق راسي خبزا یقین انمزان رچوچتو ما په خپل سر لپاسه ډوړی تاکل الطير منه خوري مارغان داغین نبئنا بتاویله خبر راکا منگل پا عاقبت دا انجام داغی بانی پا تاویل داغی بانی پا تعبیر داغی بانی انا نراک من المحسنین یقینن انو منگا تالا دا نیکو کارونا تا نیکو کار سڑای نیک سڑای نو منگ تا دی تعبیر ہوا مخی خبرت رشی ہوا چه نیک سڑای آغنا تپوسو کا عالم سڑای دا آغنا تپوسو کا کم چې ستاسو زیات مخلص ته هغه نن تاسو کا یا خپل خوب بیانې نو دغه کسان ته بیانوا نور چاته مو بیانوا ته رواني اسړو خوب لیدل وی یو وخت په می په هغه برزه کیدا یو په هغه کته ځای کیدا علاقو د کیلو نمونه وی یو پلان کی کلی باندې خپل خو دی دا یو بل خپل پلان کی کلی دا ابل وته خدای چی شلیدلې نه دا خو ملري دغه عالم ته وی هغه ته وی دا یو خپل په هغه زید یو په دې زید د دې تعبیر دا دی چې د دې علاقه دومره علاقه چې د دې به مشرکیږي چې سړي د ناپوهه توې نو هغه بل شانتي وي او چې عالم نه د پوسو کې د پوهه سړي نه د پوسو کې ناغه به تعبیر د صحیح بیان کی نو هر چانه تپوس کول نه پکار خبره اخواتي بیا ان شاء الله الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي